نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم اور ډېرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو وروڼو دا موسم داسې خرابېدونکی دی نو مخکې له دې نه چې دا باران په موږ باندې راشي او موږ ترپکې شروع کړو او زه تاسو ته وایم چې کښېنئ والله پاک په دې ډېر لوی اجر درکوي او چې څوک باران ته ودرېدل نو داسې شوه لکه چې د ګولو مقابلې ته ودرېدله نو تاسو به یې په غوږو اورئ خوړه کې به راته خیرې کوئ چې ملا صاحب بس بند یې کړه او دا باران دی او موږ خامخا بوډاګان یو څه ضرورت دی چې دونه تکلیف ماله راکړي نو زه به یو دوه درې خبرې وکړم که په دې منځ کې اولنی ساس کې راغی نو دعا به کوم دا یاد ساتئ خپله دعا به کوم د پروګرام دعا به نه کوم او که نه ساس کې رانغلل نو بیا خو انشاءالله دا هوا ډېره ښایسته چلېږي دا به بده نه وي بیا موسم ښه دی زه به بیان جاري ساتم او که چېرته بالفرض داسې ساس کې راغله یا تاسو تنګېدی نو بیا به انشاءالله ما په نیمه کې بیان ختم کړي خو هغه به تاسو نیمه نه حسابوئ ځکه بهترین کلام هغه دی چې هغه انسان لږ وکړي خو په هغې باندې عمل وشي نو دا د ټولو نه اعلی شی راغلی دی معززو د دې ماشومانو دفتربندي ده که نه د ماشومان چې الله تاسو له درکړي دي نو دا د الله نعمت دی او که نه دی دی که حاجي صاحب زمونږ دا پښتانه ډېر روان خلک دي زه په خپله د خپل علاقې غټ پښتون یم خو زمونږ د دې پښتنو بعضې عادتونه ډېر خراب دي او مکه د مکې د هغه زړو غوندې عادتونه دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نارینه زامن نو او لوڼې وې نو چې نارینه زامن یې نو او لوڼې وې نو هغه خلکو به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لفظ د ابتر استعمالو زما په دې وړه خوله باندې نه راځي خپل محبوب ته الفاظ دا الفاظ داسې الفاظ وو چې دا د پښتون سړي دپاره ډېر خراب دي او زمونږ په پښتنو کې چې د چا بچي دي نو هغه ته مونږ په پښتو کې میراث وایي دا پلانکې سړی څه شي دي میراث دی دا د هغه سړو نه تپوس وکړه د هغه مور نه تپوس وکړه د هغه پلار نه تپوس وکړه چې د چا بچي ني چې د هغه په اړه باندې څه تېرېږي د هغه په دنیا کې یو سوال که ماښام یي که ماسخوتن یي که سحر یي که تهجد یي که اوابین یې هغه چې د کومې ښځې بچي ني نو هغه یو سوال کوي یا الله بچي راکړي یا الله بچي راکړي د کوم سړي چې بچي ني نو بینکونه ورسره د پیسو ډک وي ګاډي ورسره ولاړ وي دغه شانې په بنګلو کې خو هغه څه وایي یا الله پاکه زما نه دې مال وارث پیدا کړي دا مال به بېسې پاتې کېږي بل چا ته هلکه داسې ده او که نه ده نو دا بچي د الله ډېر لوی نعمت دی اوس چې یو نعمت تاله الله درکړي نو دوه کارونه خو به کوې که نه حاجي صاحب چې نعمت تاله الله درکړي چې اوس درته یو خان سړی راغی
تاسو د الله په خپل خانان کې چې ورته خانانو مجبور دي او 1,00,000 روپۍ د 1500 1,00,000 روپۍ پنځري دي د 50 په دې جیب کې ور واچول نو جزاک الله به ورته وایي او که نه به وایي جزاک الله به وایي هسې نه چې جیب کې د پیسې در واچوي او ته وایي زه خدای دې تباه برباد کړه ورکو ورک شي خدای دې کور ورکړه داسې به وایي خبرې کوې که یا لکه مونږ خو پښتانه یو مونږ له خو چې څوک یو پیاله چې راکړي پوره هفته دې داسې جنت حواله ورکړو چې الله دې جنتي که الله دې نیک که الله دې ښه که نو ګوره چې څوک د باندې نعمت وکړي نو شکر به د نعمت وباسي دا د پښتو طریقه ده او دا د پښتو سره د اسلام طریقه هم ده اسلام هم وایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د انسانانو شکر نه ویستو نو هغه د رب شکر نشي ایستلی نو یو خدا دی چې شکر به وباسئ یا الله شکر دی چې دا بچي دې راته راکړي داسې داسې ځوانان مې لیدلي دي یاره ستاسو په دې علاقو کې به مې خوله مې بدې ښکاري چې شنو ته وګورې نو داسې سینې نیولي لکه د پهلوانانو دا یو یو ورونه یې داسې نیولي وي او چې ډاکټر له لاړ شي او ټېسټ وکړي نو ډاکټر ورته وایي یاره سینه دې غټه ده روندونه دې غټ دي ګورې نور بېکاره راغلي داسې شته خو دې څه وایه شیخه ته پرې ډېر سړ او داسې داسې چرګوټي مې لیدلي دي نري پري چې ورته وګورې ته به وایې چرګوټي دي خو خدای مو چې کال تېرېږي نه چې کال نه چې اته میاشتې تېرېږي نو یو غړپ بچي یې شروع کړي دا د الله ورکړه دا په وجود پورې نه راکوي دا که په وجود پورې ورمانه ته وي ډېر پهلوانان دي او بچي یې نشته ګورې او دا که په وجود پورې ور ډېر نري نري وي خو الله تعالی والا د 15 شپږو 8 بچي ورکړي که دا یاد ساتئ نو دا د الله شکر وباسه چې یا الله شکر دی چې بچی دی زمانه د انسان پیدا کړه بس نور هر څه یو طرف ته زمانه د انسان دا وړه خبره ده چې تا نه الله تعالی یو بل زنده سر پیدا کړ تا نه الله تعالی انسان پیدا کړ او تا نه الله تعالی مسلمان بل پیدا کړ دا د الله ډېر لوی نعمت راغلی دی نو برید مه کوه چې ما راوړي دی او زما بچی دی او تا به راوړي وي ستا بچی دی خو دا د الله په امر او د الله په حکم او د الله طاقت دی او د الله زور دی چې الله تعالی تا نه انسان پیدا کړی دی په دې باندې به ډېر لوی شکر وباسې زمونږ شکر دی الحمدلله چې موږ الله دا بچي ځان بچي راکړي بیا چې یو نعمت ته الله درکړي شکر به خو وباسې خو د هغه نعمت د حفاظت دپاره او د هغه نعمت چې کوم الله درکړي دی د هغې د حفاظت سوچ پکې او که نه پکې کې وکړ ما تا ته هغې صاحب ووایي چې تا له څوک 1,00,000 روپۍ درکړي دې جومات کې یا دې جلسه کې نو د 1,00,000 روپۍ چې کله ستا دې جیب ته راغلې نو چې ته دې جلسې ته مخکې راتلې او د 1,00,000 روپۍ دې جیب کې نه وي نو دومره فرخار به دې دي اوس چې د 1,00,000 روپۍ دې جیب ته راغلې او کور ته دې او تیاره وي نو ته به څه وایې الا دا پیسې خو مې په جیب کې پرتې دي څوک یې په لاره کې رانه والي الا دا پیسې خو مې په جیب کې دي څوک رانه ډاکو غل رانه په دې لاره کې دا پیسې واخلي نو ستا به سل سوچه په دې دماغو کې وي یاره زه زما زوی ته مې ټېلیفون کوم چې ما له 4,00,000 روپۍ راکړي دي او موټرسایکل راپسې راورسوئ چې په کور ته مې په خیر باندې ورسوي بچي دې د سعودي نه پیسې راولېږي 15,00,000 روپۍ پېښور ته لاړ شي سړی په بازار کې یې واچولې جیب کې نو وایه که نه چې درته زوی ووایي چې 15,00,000 روپۍ مې در لېږلي دي او هلته به یې په اندرشیر کې جیب تا چې نه یوازې به دی که ځان سره به ملګري بوځئ ملګري به بوځئ او چې مخکې چېرته په موټرسایکل تللي نو یو 2,000 روپۍ به تاوان کې دې ځله به ګاډي ځان له کې ټیکسي به ځان له کې چې ما له مې بچي پیسې رالېږلي دي دا پیسې رانه خرابې نه شي نو یو دا دی چې شکر به په نعمت وباسي او بل د دې د حفاظت سوچ به کوئ دا بچې دله الله درکړي دي دا خراب نه شي دا بچې دله الله درکړي دي دا ډوبر نه شي دا بچې دله الله درکړي دي دا ستا د دین او د دنیا د نقصان ذریعه ونه ګرځي دا بچې دله الله درکړي دي دا د دشمنۍ ذریعه ونه ګرځي دا بچې دله الله درکړي دي دا انسان په دشمنۍ او په شرمولو باندې وانړئ وایه ستاسو د پښتنو او د ټولو مسلمانانو دا دماغ پوهېږم چې الله پاکه بچي راله راکړي خو نیکان بچي راله راکړي څنګه بچي
اسلام او د دین محافظین راغلي بچي هغې ته ویل کېږي چې ستا خبره مني بچي هغې ته ویل کېږي چې ستا د دنیا او د آخرت ته پیدې راغلي وي چې ستا د دنیا او د آخرت ته پیدې راغلي انشاءالله دا ستا بچي راغلی دی او چې د دنیا او د آخرت ته پیدې دې نه وي نه دې د دنیا نه پیدې راغلي او نه د آخرت پیدې راغلي نو یاد ساتئ بچي به دي خو په خپل خولې به ورته کله ناکله به خیرېږي ګورې خدای دې غر کړه بچي تباه برباد کړم داسې ده او که نه بچي به ستاسې خیرې به ستایي د خپل وجود نه به دې پیدا شوي او هغه بچي چې کله تا ته نقصان رسوي او ستا د دین د نقصان او ستا د دنیا د نقصان ذریعه ګرځي یاد چې خپل بچي ته کله ناکله انسان خیرې شروع کړي نو د الله نه دعاګانې کوي چې الله تعالی نیکان بچي درکړي اوس دا نیکان کېږي به څنګه تاسو څه وایئ چې سکول ته یې ولېږئ نو بس نیکان شو یا کالج ته ولېږل نو نیکان شو نو دا به علي نیکان کېږي چې دا د قاري صاحب سره د عالم صاحب سره د حافظ صاحب سره او د مولوي صاحب سره کښېنې عقیده باندې پوهېږي په آخرت باندې پوهېږي په دین باندې پوهېږي دا ورته ووایي چې بچیه پر قیامت را روان دی آخرت را روان دی موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو د خپل اسلام خیر به هم لټوو د خپل دین خیر به هم لټوو د خپلې پښتو خیر به هم لټوو نو چې د پښتو د اسلام د دواړو خیر دې ولټوئ او بیا لاس اوچت کړي یا الله پاکه ما وبخې زما مور پلار وبخې چې لاس اوچت کړي یا الله تعالی زما مور پلار قبر د نور نه ډک کړې دا ستا لپاره د ټولو نه اعلی ترینه ګټه راغلې ده او د ټولو نه بهترینه ګټه د الله دربار کې رضا راغلې نو موږ ستاسو د دې بچو په دې خوشحالو باندې ډېر خوشحال یو چې دا قرآن خارج شي دا ټول یو خدای چې دي که نه دا د دنیا دا ټول یو خدګې څونه خدګې چې دي خېږه واپسې دا ټول د دنیا سره تړلي څیزونه راغلي چا ځان سره خدا آخرت ته قبر ته وړې ده وایې که نه نه که نه ولې پاکستان کې چېرته داسې عهدهدار پاتې شوي دي چې د عهده ورسره قبر ته تلي نه عهده ورسره قبر ته نه ده تللي خو په پاکستان کې ډېر عالمان ډېر قاریان ډېر حافظان ډېر اولیاء الله ډېر دینداره داسې پاتې شوي دي چې هغوی خپلې خدای خپلې قبر ته وړي دي ګورې که د بزرګانو بزرګي د هغوی قبر ته ځي د عالمانو بزرګي د هغوی قبر ته ځي هغوی سره د نیکانو علمونه د هغوی قبر ته ځي ما چېرته ساینسدان نه دي لیدلي چې د هغه علم د هغه سره لاړ شي قبر ته خو ما هر عالم هر قاري هر د قرآن حفظ والی لیدلی دی چې د قرآن د حفظ د وجې نه الله تعالی په قبر کې خیر او برکت نصیب کوي نو ستاسو دا بچي د دې به کوشش کوئ چې دا ستاسو لپاره د دین او د دنیا د خیر ذریعه وګرځي دا ستاسو لپاره د آخرت د خیر ذریعه وګرځي د دې بچو په ذریعې سره الله تعالی ستاسو دین او دنیا خیر ستاسو دې جوړو کې نه ور واچوي نو دا د ټولو نه عظیم الشان خیر راغلی دی د دنیا دا ټول اشیا به یو ځل ختمیږي خو انشاءالله حافظ کې راځي حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک حفظ وکړي الله تعالی به د قیامت په ورځ د ده مور پلار ته یو تاج په سر کړي او هغه تاج به داسې تاج راغلي چې په دې تاج کې به غمي وي او غمی به لکه د نور او د سپومې په شانتې پلقار کوي نو چې په تاج کې یو غمی د نور او د سپومې په شانتې پلقار کوي نو سوچ کوله د قاري او د حافظ به څونه لویه مرتبه راغلي ډېره لویه مرتبه دا دی الله تعالی ستاسو د بچو نصیب کړي دا دی الله تعالی ستاسو د دې کورونو د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي او دا عالمان قاریان دی الله تعالی تاسو ته نیک عمل لوي کړي زما کارونه دي ما تاسو ته مخکې ویلي چې تقریر به درته لږ کوم په دواړه جهان الله خوشحاله کړه وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین